نو معلومه دا شوه چې که چېرته په دغه حالاتو کې په انسان باندې لږ تکلیف راځي لږه سختي راځي هغې ته به لږ ځان ټینګو ښه ځکه زمونږ خلق خو نن څه کوي نن اکثر خلق د گرین کارډ دپاره هغه هلته کې څوک ځان چې کوم نن هغه کرسچین ولیکي څوک ځان یهودي ولیکي څوک ځان پکې شیعه ولیکي هغه پرېږدئ د دې خپل کلي خبره درته کوم د دې خپل کلي چې کله چې کوم نن هغه هسئ په دې بینک کې بعضې خلق پیسې کېدي که نه نو اکثر په دې بینک کې کال پس چې کوم نه د هغې نه زکات ترې نه هغه په خپل انداز کې کټ کوي ښه ٹھیک شوه نه د دقې نه د بچ کولو دپاره ځان څوک شیعه ولیکي څوک چې کوم نن هغه پکې بل څه ولیکي زمونږ د دې دی خبره ده ښه بس خبره هغه شوه که نه ووته د اسلام نه حالانکې څومره فایده به وي څومره پیسې به وي چې د هغې دپاره انسان خپل ایمان خرڅوي د هغې دپاره انسان خپل ځان د ایمان نه لرې کوي په دغه پیسو د اور ولګي ښه علما کرام لیکي د پیغمبر علیه صلات والسلام صحابي دی هغه د کافرانو چې کوم نن د رومیانو په قید کې رالی نو د رومیانو بادشاه هغه ورته چې کوم نن هغه آفر کوي چې څه چلو که زما دا دین قبول که دا نصرانیت قبول که د روم نیمه بادشاهي تاله در کوم او د پوره روم د خزانو اختیار دله در کوم د روم او د هغې نه علاوه د خپلې لور سره درله نکاح کوم هغه صحابي چې کوم دی که نه هغه چې دا خبره واورېده نو په جړا شو په جړا شو چا ترې تپوس وکړه حضرت ولې وی د روم بادشاه ته زه دومره زما دا ایمان دومره کمزور ښکاره شو ما ته د پیسو او د مال او د دولت لالچ راکړ هغه ورته وایي وایي زما د قسم د الله په ذات باندې که دا تمامه دنیا راله په لاس کې کېدی که نه هغه خپل ایمان نه رستو کېږم خپل ایمان نشم پرېښودی بیا دا چې کوم نن هغه د تیلو یو ډک دیګ هغه یې ورته مخې ته کو او د دې مسلمانانو نه یو راواغست او پکې غوپه یې وله ورکړه لږ ساعت بعد د هغه تش د اډوکو پنجره یې راوچته کړه دغې صحابي ته وایي تا سره هم دا کار کوم تا سره هم دا کار کوم هغه ورته وایي هر څه چې راسره کې خپل ایمان نه رستو کېږم نو خپل ایمان نه رستو کېږم نو بیا تر دې حده پورې هغه بادشاه پوه شه د روم هغه چې دا سړی د خپل ایمان نه نشم واپس کولی نو وی داسې کار وکړه پرېږدم دی خو وی زما په دې تندي باندې به بوسه اخلې نو ما په دې تندي به مې ښکلې هغه ورته وایي صاحب یوازې ما به پرېږدې او که دا ملګري به مې پرېږدې بادشاه ورته وایي نه یوازې تا به پرېږدم بیا نه کوم نه کوم خیر دی چې زما د ملګري دغه کسې دلته کې هغوی ته تکلیف رسي نو زه هم د خپلو ملګرو سره تکلیف برداشت کوم وی نه ټول ملګري زه له پرېږدم نو بیا رالې دغه بادشاه یې په تندي باندې ښکل کړه حضرت عمر ته چې پته ولګېده چې دغې صحابي داسې کار وکړو مدینه منوره کې اعلان وکړو چې د مسلمانانو هغه د مجاهدینو هغه قافله را روانه ده ټول والا د مدینې منورې اوسېدونکي د هغه استقبال له لړ شي د هغه استقبال له دې لړ شي استقبال له چې رالل اعلان کوي چې کوم سړی دقې صحابي سره میلاویږي که نه نو په تندي به یې ښکلوي چې ورسره میلاویږي نو په تندي به یې ښکلوي لهذا دغه د صحابه کرامو ایمانی جذبه او ایمانی طاقت دومره و دوه دریو پیسو دپاره خپل ایمان نه دی خرڅ کړی نن زمونږ خلق خو د پیسو دپاره خپل ایمان خرڅوي الله تعالی دی زمونږ ستاسو د ایمان حفاظت وکړي ښه ځکه مال او دولت او پیسې د دې ورکوونکي الله دی د الله تعالی خوښه ده اقبال وایي تو شاهو کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گٹھانے اور بڑھانے میں دا اللہ خوخه ده نو څوک بادشاہ کی څوک فقیر کی دا هغه خوخه ده ویش د الله تعالی دی نو لهذا د مال د پاره ګوره خپل ایمان په هغې کې کمې مه راولئ ښه صحیح شوه